السلام علیکم. انما الاعمال بالنیات د دې مطلب دا دی چې د عملونو دارومدار په نیتونو باندې مطلب دا دی که ته کروڑونو ښېګړو کې چا سره چندو کې مددو کې خو چې نیت دې ټیک نه وي نو د هغې د الله په لار کې څه حیثیت نشته او که نه ته ډېر معمولي ښېګړو کې او نیت دې ټیک وي نو د هغې بدل د الله په مخ کې د اربونو کربونو دی. دا خبره مې دې پورې وکړه چې په 2 ورځې مخکې په مقبوضه کشمیر کې یو عجیبه واقعه شوې ده. یو جومات جوړېدو او د چندې اپیل یې وکړو، خلکو چا پیسې ورکولې، چا ول سامان اغستو، خو یو بوډۍ ښځه غریبه راله او هغې ډېر عجیبه کار وکړو. هغې سره نور هېڅ نه و، نو کور کې چرګې هګۍ اچولې وه او یو هګۍ یې راوړه او هغه یې په چنده کې ورکړه. هغه عمل الله پاک ته دومره قبول شو، دومره هغه عمل د خلکو خوښ شو چې هغې هګۍ باندې نیلامي وشوه او تاجر هغه په هندوستاني روپو کې په څه د پاسه په 2 لکه روپۍ واغسته. د هغې نه پاکستاني 8 لکه روپۍ جوړېږي. نو د هغې بوډۍ ښځې سره غریبې سره هېڅ نه و، خو چونکې د الله په لار کې ښېګړه کولو او هګۍ ورسره وه، کلې سرمایه وه، نو هغه هګۍ پکې ورکړه. دقسې که مونږ دې ته دې نه ګورو چې مالدار سړی ډېر خیرات کوي نو هغه به الله پاک ته ډېر عزیز وي، محترم به وي. غریب سړی یا عام زمونږ غونته خلک چې څه نیت وکړو، د هر څومره چې د لاس او خپو مدد وي، د لږې صدقې مدد وي او نیت مو ټیک وي، نو الله به یې په خپل دربار کې قبولوي. امید لرم ستاسو به د دې بوډۍ ښځې د دې هګۍ دا صدقه دا واقعه خوښه شوي. تاسو هم ورته دعا وکړئ چې الله د دې دا صدقه قبوله کړي او موږ له دې خدای توفیق راکړي چې د خپل وس مطابق د خلکو سره خیر ښېګړه وکړو. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.